السلام علیکم ملګرو یو نوی آډیو لیک شوله د عمران خان صاحب او د امریکي یو ښځه د کانګریسي ښځه د هغې چې دی نو هغې سره د مدد کولو اپیل یې ترېنه کړی دی چې تاسو زه په پاکستاني معاملاتو کې لږ مداخلت وکړئ او په زما باندې وایي لږ رحم وکړئ د الله نه د رحم امید نه بلکې د یو امریکنۍ کانګریسي ښځې نه چې دی نو د رحم اپیل کړی دی او باقاعده تینا په پاکستانی دغه کې چې د معاملاتو کې وته د مداخلت ریکوست یې کړی دی نو هغه آډیو کال لیک شوی دی اول تاسو د آډیو کال وورئ پس د هغې نه ډېرې ضروري خبرې در سره شریکومه ډېرې ضروري او ویډیو در سره ډېره زیاته شیر کړي چې کومو نوجوانانو د عمران خان صاحب دپاره خپلې زندګۍ خرابې کړلې او کم قسم ته مشکلاتونو کې ځان ورچولی دی چې د هغې او د هغې پلاران د هغې ترونه د هغې مشران دا ویډیو لازم وګوري نو راځئ لاول تاسو د عمران خان صاحب دا یو څو خبرې واورئ بیا زه راځم در سره پې خبرې کوم. Probably one of the most critical times in our history. We have one of the most bizarre situations going on in this country. There was not one assassination attempt. I received 3 bullets in my leg which were meant for the top body. You see, my government was removed by the ex-army chief because the military establishment is very powerful here. So he conspired with the people who are in power right now. And, you know, a lot of the army is powerful, the secret agencies, so they're toppled by government. It was the best economic performance of a government in the last 17 years. So now the situation is, why is my life in danger? Because what has happened is that the military establishment, along with the current lot who are in power right now. But the second thing what is done, and which is why really, Maxine, it would be very helpful, a statement, and if you could verify what I'm saying by yourself. We have the worst crackdown in our history. No democratic party has ever had such violation of the fundamental rights. You know, what we want is from you simply find out by yourself, but you know, this will be, you can find out that what is going on is unprecedented. So we would appreciate here, because it makes a lot of, it goes a long way when someone like you, Maxine, when you give a statement, and all we want is the rule of law, the constitution, you know, fundamental rights. We just want a statement highlighting what is happening, and that would really help us. When Maxine, someone like you speaks out, it makes a lot of waves in our country. Thank you. Thank you, Salman. Thank you. عوام کو گمراہ کرنے والا دگردلہ امریکہ سے رحم کی اپیل کرتے ہیں. استغفر الله دا وسوکو دا هغه د امت مسلمه لیډر دی چې ځان ته ویلی یوتیانو به وی دا د امت مسلمه لیډر دی دا د امریکې خلاف دی او مونږه د پی ډي ایم جماعتونه خو څه کوي چې مړه مال هم په دې خوله پورې د ډالرو لوټ بس دا خو داسې نه چې تاسو زموږ تصویران وران کړئ او مونږ نه ډالر یې تاو کوئ. مونږ یو د پاکستان الحمدلله زموږ مولانا صاحب د پاکستان دی د مولانا صاحب 3 زامن دي او 3 واړه د پاکستان دي او 3 واړه په پاکستان کې په مدرسو کې چې دی نو علم زده کړی دی د امریکې او د یورپ کنټریز نه هیڅ قسم ته تعلیم نه دی راوړی نه دغه پاکستان دی او د دې پاکستاني خاورې سره مینه محبت کوي. مونږ د دې پاکستان یو د دې پاکستاني خاورې سره محبت کوو. چاته هم چې دی نو دا ضرورت نشته دی چې په مونږ باندې د امریکې د غلامۍ ټاپه راولګوي. د امریکې غلام دا خبرې خو مو اورېدلې چې د امریکې یو کانګریسي ښځه د هغې ته وایي چې تاسو په پاکستاني دغه کې معاملاتو کې مداخلت وکئ او زما سره چې دی ډېر وخت کې چې دی نو ډېر زیات ظلم شروع دی او تاسو د هغې نه د رحم اپیل یې ورته باقاعده کړی دی او ورته یې ویلي چې زما حکومت تاسو نه د خو لاول خپلو یوتیانو ته څه ویلي چې زما حکومت امریکې ختم کړ. نن د امریکې والا ته وایي چې تاسو نه بلکې دا د اسټبلیشمنټ ډېر طاقتور دی او زما سابق آرمي چیف زما حکومت ختم کړی دی. نو د دې نه مخکې د لاول چې یوتیان دغسې دوکه کړه د خپل کارکنانې نو هغې د ده دپاره راووتل اوس هغه ذلیله دي څوک د کورونو نه کرو کور شوله ولې د سره یې مینه کوله او په دې دروغجن دوکه شول چې جوړداري شاه د پاکستان خیرخوا دی او دی به مونږ جوړ حقیقي ازادي به دی مونږ له راکړي دی به مونږ د امریکې د غلامۍ نه ازادي خو پته ورته نشته دی الله پاک دې دغه عقل ورکړي چې په خپله غلام ابن غلام دی
نو هغه به تاسو څه آزاد کی. نو ملګرو دا حقیقت در سره وګورئ دغه کې یو شان او شا په شا بل شان تکیده دا د هغې صحیح غلام او دا د هغې رالیږلی شوی تاسو دا مولانا فضل الرحمن صاحب تاسو ته ډېر مخکې ویلو چې دا د هغې جنګ دی خو تاسو نه منله یو شی به یې راښکاره کېږي او دا دنیا به یې ویني پوه شولې چې دا د پاکستان خیرخوا دی او که دشمن دی دشمني څومره ده او خیرخواهي تاسو لس کالې په خیبر پښتونخوا کې حکومت وکړه څه چې کم یونیورسټۍ جوړې کړي دي کم کالجونه جوړ کړي دي بلکې نوجوانان یې بس ابسولوټلی ناټ او ټیک ټاک کړی په سوشل میډیا باندې کنځلې کړي نور سیاسي لیډرانو له شکلونه وران کړي هغو پسې کنځلې کړي د دې نه علاوه د ده موږ ته څه خدمت وښیي سیاسي په ملک کې هېڅ هم نشته دی بلکې نوجوانان یې دا د ګډ وډ واغشتل او د خپل ریاستي ادارو باندې چې دی نو ورغلل او هغې د ده دپاره ورغلل نن دې دا وایي چې دا زما او د سره کارکنان نه دي نو د هغې په مخ څه پاتې شول ګورې د خپل ځان فکر وکړئ د خپل کور فکر وکړئ پس د هغې نه د خپل ملک فکر وکړئ پوه شولې او داسې غلطو خلکو داسې د امریکې او د اسرائیل او د یهودیانو ایجنټانو چې دی کم از کم د دغو دلالي مه کوئ د ملک پاکستان محب وطنه پاکستاني جوړ شي او ټولو نوجوانانو ته بیا هم یو ریکویسټ کوم چې د جمعیت راځئ د جمعیت الاسلام دروازې تاسو ته کولو دی په جمعیت الاسلام کې شمولیت وکړي او یو محب وطنه باوقاره پاکستانیان جوړ شي د اخلاقو نمونه به جوړه شي یو ښه ګډ ورک به چې دی نو تاسو به اوکې بل تاسو به بیا غیر اخلاقي نه کوئ بالماضي به نه کوئ نو انشاءالله ستاسو به الله پاک ټول کارونه ټیک کړي او د دې شیزونو نه د دې ابسولوټلی ناټ والا دا خبرې خو تاسو واورېدې د دې نه ځان وساتئ ستاسو ورور بلال اجازت غواړم د الله فام